نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. سورة النساء پنځمه پاراش پیتم نمبر آیت دی. دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د توجه او د رجوع کولو حکم وشو. پس په دې رکوع کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخالفت واقعا ذکر کړي. مخکې رکوع کې دا ذکر شو چې کله تاسو فیصله کوئ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا احادیثو او د الله پاک په کتاب باندې فیصله وکړي. اوس په دې رکوع کې دا ذکر کیږي چې سکسان داسیو چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فیصله خلاف کړي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي. یو پیرا په مدینه منوره کې د یو یهودي او د یو منافق اختلاف راغی. د یهودی او د منافق اختلاف راغی. منافق نومو بشر. په دغه وخت کې د یهودیانو عالم دی کعب بن اشرف یهودی دا د نبی علیہ السلام سخت دشمن بلکې د اسلام او د صحابه هم دشمن دی. یهودی وتوی چې فیصله ستاسو پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ځکه منافق او ښکاره مسلمان او یهودي او ښکاره یهودي. منافق په زړه کې کفر او په خوله ایمان. نو دی یهودي ورته وی چې ستاسو پیغمبر له فیصله یوسو. منافق بشر ورته وی نه زمون پیغمبر لنا ستاسو مشر له فیصله یوسو. کعب بن اشرف له یوسو. بہر حال اخره کې اتفاق راغی چې زه فیصله ویوسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله فیصله راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصله نافذ کړه چې په دې مسله کې او په دې فیصله کې يهودي په حق دي او دا منافق په نه حق. حق يهودي او مسله خپل حق ورکړي. منافق کوئی نوزو دا فیصله په ابو بکر صدیق سے باندې کوي. ډیر خلک لړل فیصله ابو بکر صدیق رضی الله عنه مغشا وکړه څنګه چې نبی علیہ السلام کړي و چې په دې مسله کې په حق باندې يهودي دي او منافق په نه حق. هغه فیصله دا منافق وتوی دا فیصله وسړو عمر فاروق رضی الله عنه ته چې باغې فیصله د نبی علیہ السلام فیصله ونه منل. ابو بکر صدیق سے فیصله ونه منل. فیصله چالو عمر فاروق سے. د دې منافق خیال نو چې دا عمر فاروق سے د يهوديانو له سخت دشمن دي او ځکه مسلمانانو زما په حق کې بده فیصله لاړ. عمر فاروق رضی الله عنه ته هغه کله کو نه وروت فیصله وکړه نکړه زمون داسې مسله يهودي وتوي چې زمونږه دا فیصله نبی عليه السلام وکړه
خود دی بشر منافق نه دغه بشر ظاهر مسلمان ابو بکر صدیق سے بموکړه خو دی وی چې نه ما ته دا وخت نه تاسو له هغه فیصله کړو او هغه فیصله کړو وای ضرور تاسو له فیصله کوم ورته دن لاړو پورې را واقعستلو چې بهر وروته د منافق سره کړ چې کوم سړی د الله د پیغمبر په فیصله او د ابوبکر صدیق سے په فیصله باندې خوشاله ني داغه په باره کې زما فیصله دار يهودي مړ شو جبريل عليه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم لنا ان عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق عمر فاروق سے حق او د باطل فیصله وکړه د دې وجنه بدت ویل شي فاروق اعظم عمر فاروق سے دا لقب دغه وخت فاروق حق او د باطل فیصله سم وکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یا عمر انت الفاروق تو فاروق حق او د باطل سم فیصله ده د دې منافق بلوان را نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه یره زمونږ فلانی مسلمان تاسو عمر فاروق سے قتل کړي دا مسلمان او ګور تاسو مسلمان زمونږ مړ کړي سو کیا ده بشر ګور دې يهودي سره اختلاف عمر فاروق سے مړ کړي عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشکایت راغی اللہ جل شانہ دا آیاتنا نازل کرل دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتاگید او دا غفت تصدیق کی چید پیسر بالکل ٹک کڑی را او دا منافقان دی تدیر دوے چی نبی علیہ السلام دا پیسر لورنو باغی خفی او کوتوے چی دا یہودیانو ملالی وڑو بیا باغی خوشالی او بل نبی علیہ السلام کا اللہ پاک بیا حکم فرمائی چې دې منافقانو نه اعراض وکړه بس نصیحت وتو کو نور پروا مکو تا خپل غاړه خلاص کړی دا او نور کدي هدایت نه قبلي دې پروا مکو نو په دې آیاتونو کې عمر فاروق رضی الله عنه تصدیق او د بشر منافق تکذیب او د دې کفارو د دې منافقانو تکذیب او تردید الله ذکر کوي نو فرمایي الم تر الى الذين يزعمون آیت نګوري کسانو ته چې یزعمون چې دې دعوه کوي انهم امنوا چې دې ایمان وروړي دي بما پاک کتاب باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی دعوه کوي چې زمونږ ایمان دې مسلمانان وما انزل من قبلك فكتاب باندې نازل شوی دي ستانه وړاندې یریدون فی غواړي ان يتحاكموا الى الطاغوت جدي فیصله یوسی کافر تا خبرې وي چې مسلمانان یو فیصله چالو دي کافر د يهوديان مولا له وقد امروا ان يكفروا به حاضر جدي حکم شوی دي چې انکار کوي د کفر او د کافرانو نه د الله حکم د کافرانو ونه مني او دی ول فیصله وي ويريد الشيطان وعد شيطان کا شیطان دې انسانانو نبی وکړه پیریانو نبی ان يضلهم ضلالا بعيدا چې گمراه کیږي په گمراهۍ لري سره واذا قيل لهم تعالوا او هر کله چې ویل شي دي منافقانو ته چې تاسو راشي الى ما کتاب تا انزل الله جل پاک نازل کړی دی ویل رسول او پیغمبر علیہ السلام تراشي رأيت المنافقين تبوين منافقان يسدون عنك سدودا چدی بیاراز کی استان بیاراز کولو سره کوته د الله د پیغمبر په سلی لراشي بیا نه مني پکای پیدا صابت مصیبت پسنګال به کله چې ورسیږي دي منافقان پس مصیبت لکه منافق مړ بما قدمت ایدیهم په سبب دا کار چې کړو دي په خپل لاسو دغه د خپل لاس ځان کړ د نبی علیہ السلام په فیصله به منلې ونه بس خبره سمو او ابوبکر صدیق چې فیصله به منلې ونه بس ټیک نو چې نه منله خپل ځان نقصان کوه ثم جاءوك يحلفون بیا دی راضی تاسو ته دی قسمونه کوي تاسو بالله په الله پاک باندې
ان ارادنا چمن اراده نه دکړ الا احسانا مگر د صلح او توفیق نو د موافقت ادوارو په منس کې زمنګ دا سړی عمر فاروق سے الذين نو تر جستا څه فیصله نه من دې د پاره تر چې اتفاق راشي بیا دا او قسمونه کوي اولئک الذين دا کسان دي یعلم الله ما فی قلوبهم چلا پاک بیگی باغ کفر باندې چوي د دې بزرونو کې دي دروغ وي الله بفي فاعرض عن الطيران كتبين وعثم ونسيت كتبيتا وقل لهم او آيت في انفسهم فتنهاية تدبيك او لم بليغا وينات بلاغتك دا سنسيت وتوكا شديد الكفر نواقص وعبد دعوانا